السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما یو طرف ته پېښور های کورټ د پی ټی آی د پاره د عمران خان د پاره یو اهم خوشخبری جاری کړې ده، خو بل طرف ته د پی ټی آی اهم رهنما چې کوم دي د غي د گرفتاریانو سلسله ولاړه نه ده. سټایم د پاره د گرفتاریان بند شوی، خو یو ځل بیا اسد کیسر هم گرفتار شوی دی، ورسره فواد چودري او ورسره یو بل هم د پی ټی آی اهم رهنما دی چې دا هم د گرفتاری وارنټ جاری شوی دی. د نه علاوه پی ټی آی د پاره چې کومه خوشخبری پېښور های کورټ جاری کړي پاغي باندې به هم خبره کو. توشاخانه کیس او بل سایفر کیس کې د عمران خان ضمانت د پاره وکیلانو چې کوم درخواست جمع کړي په سپریم کورټ کې پاغي باندې به هم خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. دا خبر خو تاسو سره ما ډیر ځله شریک کړی دی چې پېښور های کورټ حکم جاری کړی چې پی ټی آی د پاره جلسې کولو شي. مطلب پی ټی آی د پاره د جلسو د اجازه ضرورت نشته، د خپل پارټي کنونشن، ورکرز کنونشن یا جلسه، جلوس، ریلی، هر څه د کول شي. خپل سیاسي اکټیویټیز، خپل پولیټیکل اکټیویټیز چې کوم دي د کنټینیو ساتل شي د اجازه ته جی. خو بیا هم څه د پی ټی آی چې کم کسان دی یریږي د گرفتاریانو نه په دې وجه باندې اوپن ریلی نه کوي، چونکه پرون په ډیسټریکټ نوشهره کې هم ریلی شوې ده او ډیر باری تعداد کې چې کم د پی ټی آی ورکرانو یې راوتلیو د موټر بایک ریلی کړې ده. د نه علاوه د ملک چې کم د صوبه سرحد د کې پی کې چې کم مختلف علاقې دي د غي د پی ټی آی رهنما چې کوم دیغه اکټیو شوی دی خپل جلسو کې، خپل ورکرز کنونشن کې. پېښور های کورټ خو کمپلیټلی حکم جاری کړی دی چې تاسو بغیر د سیاري خپل جلسې، خپل ورکرز کنونشن، ریلی وغیرہ کول شي. دا یو خبر دی او پازیټیو ساين دی د پی ټی آی د پاره د عمران خان د پاره. خو بل طرف لا عمدغه د پی ټی آی رهنما چې کوم دی د غي د گرفتاریانو د غي د منډ تړو سلسله او ما غرنګ روانه د سنگه چې مخکې و. نو مې واقعیت نه پس تاسو له معلومه ده د پی ټی آی ډیر رهنما چې کوم دی هغه گرفتار او گرفتاری نه پس بیا پریس کانفرنس او د پی ټی آی نه خپل لارې جدا پی ټی آی پسې بدر دی عمران خان پسې خبره چې د نو مې واقعیت ټول مطلب ذمہ دار چې کوم دی هغه عمران خان دی او د پلانینګ په زمان پارک کې سو کوی یو ځای کې شوی او سو کوی بل ځای کې شوی. مطلب مختلف کسانو خپل پریس کانفرنس کړی د پی ټی آی نه دارو جدا کړی چې دغه خلکو د پاره عمران خان دا حکم هم جاری کړی دی چې چا پارټي د مجبورۍ په وجه باندې پرېخه د قیله د ماده پټای لارې کولو دي. خو چا پارټي د مجبورۍ د وجه پرېخه د بیا پټای پسې خبرې کړې دي، ما پسې خبرې کړې دي یا پټای پسې خبرې کړې دي، په پټای باندې الزامات یا په ما باندې الزامات، نو ای د پاره زما د پټای لارې همیشه د پاره باندې دي. بل دا پیره چې کوم الیکشن د هغه ته عمران خان کوشش کوي چې په دې کې زیات وکیلان ځان سره انوالو کی او ټیکټ زیاتې وکیلانو نه ورکړي، ځکه وکیلان چې کوم دي ډیر ګڼ تعداد کې د پېښور نه هم او د لاهور نه هم د اسلام آباد نه هم د پی ټی آی کې شامل شوي، ډیر ګڼ تعداد کې پی ټی آی وکیلان چې کوم دي ای د عمران خان د پاره منډه تړي هم وای. وکیلانو یو خپل تحریک جوړ کړی دی د پی ټی آی د پاره جی. نو دا پیرا عمران خان هم وای چې دا پیرا به ټیکټ مطلب وکیلانو ته ورکوم او د ملک هر حلقې نه به الیکشن لړاوم. څومره هم سیټونه دي ټولو سیټونو باندې به ان شاء الله ز خپل د پارټي امیدوار او دروم جی. بل سایفر کیس کې د عمران خان چې کوم ضمانتي درخواست جمع شو نو خصوصي عدالت ریجیکټ کړو، مسترد کړو. هغه نه پس د عمران خان چې کوم وکیلان دی هغه درخواست ضمانتي درخواست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او د هغې سنوي چې کوم دا د هغې لا تاریخ نه دی مقرر شوی چې کله په سنوي کې کله په ټرایلز چلی فیصله به محفوظ کیږي یا باندې سپاټ ګورو چې سپریم کورټ د طرف عمران خان ته ریلیف ملاویږي کنه. چونکه چې کوم های کورټ ته هغې نه عمران خان ته ریلیف نه دی ملاو شوی. وګورو چې آیا سپریم کورټ څنګه فیصله کوي د عمران خان وکیلان اخر هغې چې کوم هوپ ته د پی ټی آی کارکنانو چې کوم هوپ ته د عمران خان د وکیلانو اخیری امید چې کوم دی سپریم کورټ دی جی. دا اپډیټ شو ډیره زیاته مننه. والسلام.